أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه او کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم اذکروا اے قوم زما یاد کړئ نعمت الله علیکم نعمت د الله تعالی پتا سو اذ جعل فیکم انبیاء زکه چې ګرځولې دي پتا سو کې پیغمبران وجعلکم ګرځولې تاسو ملوکان بادشاہان واتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین او الله درکړي تاسو ته هغه چې نه دی ورکړي یو کس ته د مخلوقاتونه یا قوم ادخلوا الارض اے زما قوم اوس داخل شئ تاسو الارض المقدسه ته دغه ځمکې پاکې ته بیت المقدس ته الذي كتب الله لكم هغه چې مقرر کړی دی الله تعالی ستاسو دپاره نو تاسو د دې نه یو قوم عمالقه هغې درنه قبضه کړی دی دا بیت المقدس دا دې نه آزاد کړي ولا ترتدوا على ادبارکم مو واپس کېږئ په شاګانو خپلو باندې فتنقلبوا خاسرین نو شی به تاسو تاوانیان قالو دی ورته یا موسی علیه السلام ان فیها قوما جبارین بېشکه په دغه ځای کې قوما جبارین یو قوم دی زورور وان جبارین ورته وایي جبارین قوم دی هلته یا ډېر غټې غټې باډۍ دي ډېر زورور دي وإنا لن ندخلها او موږ هرګز نه داخلېږو دغه ښار ته دغه پاکې ځمکې ته حتی یخرجوا منها تر دې پورې چې هغوی وځي له دې نه فإن یخرجوا منها که چې دې ووتل له دې نه فإنا داخلون موږ به ور داخل شو بیا نو بیا به موږ هلته ورشو قال رجلان من الذین نو ووی هغه دوو کسانو دوو سړو د هغه کسانو نه یخافونه چې هغوی یېرېدل د الله نه یېرېدل انعم الله علیهما چې الله انعام کړو په دې باندې ولې څه انعام یې کړو هغه یو کالب او یو یوشع دا دوه کسان دې د الله استقامت په خپل دین ورکړو نو دوی ورته وی ادخلوا علیهم الباب داخل شئ تاسو په دوی باندې په دروازه باندې په دروازه د ښار فاذا دخلتموه کله چې تاسو داخل شئ په دې دروازه باندې فإنکم غالبون پس بېشکه تاسو بیا غالب یې وعلى الله خاص په الله تعالی باندې فتوکلوا توکل کوئ ځان وسپارئ الله ته ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان لرئ قالو دی ورته یا موسی اے موسی علیه السلام انا لن ندخلها موږ هرګز نه داخلېږو دغه پاکې ځمکې ته ابدا چرې هم ما دامو فیها تر کومې چې دي موجودې پای فاذهب نو لاړ شه انت ته وربک او ستا رب مراد ته نه هغه رور دی وی هارون علیه السلام دې تا سره لړ شي فقاتلا نو دواړه وجنګېږي هلته انا هاهنا قاعدون منګه به دلته کې ناست یو قال رب انی لا املکو نو موسی علیه السلام وفرمایل ای زما ربه انی لا املکو زه خو اختیار نه لرم الا نفسي مگر د خپل ځان و اخي او د خپل ورور هلته مونږ د رب معنا په اخي سره وکړه نو دا دویم آیت کې بیا د هغې وضاحت زه خو د خپل ځانه د خپل ورور اختیار لرم فافرق بیننا نو جدایي راولي په میانځ زمونږ کې او بین القوم الفاسقین او په میانځ د قوم د دې نافرمانو کې قال نو الله تعالی ورته وفرمایل فانها محرمه علیهم پس بېشکه دغه ځمکه محرمه حرامه ده علیهم په دې باندې 40 سنه څلوېښت کاله یتیهون فی الارض چې دوی به حیران ګرځي په دغه ځمکه کې فلا تاسا نو مخ غمجن کېږي علی القوم الفاسقین په هغه قوم نافرمانه باندې په دې باندې خفګان مه کوه